أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم حميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم. سورة الحج 19 نمبر آیات. په دې 19 نمبر آیات کې مخکې چې کوم پیرق ذکر شو د هغې خلاصه ذکر کېږي او دغه شان چې د هغوی باره کې الله تعالی کومه فیصله کوي د قیامت په ورځ باندې دغه فیصلې وضاحت دی. مخکې دو فرقې ذکر شوې د کافرانو او د مسلمانانو. کافرانو کې بیا مشهور فرقې خو ډېرې ذکر شولې، لیکن دغه ټولو فرقو خلاصه هم دا ده چې دا په باطله باندې دي، کافران دي. دغه لنډه خلاصه ده. او د مسلمانانو یوه ډله ذکر شوه چې بس مؤمنان. نو دغه د باطل پرستو خلکو او د حق پرستو خلکو چې کومې دوه ډلې دي دغې ته پکې اشاره شوه. الله تعالی وایي هذانې دغه دوه ډلې دي. خصمانې هذانې خصمانې دغه دوه ډلې دي نختصمو چې دوی جګړه کوي فی ربهم په باره د رب خپل کې. څوک د خپل رب صفتونه مني او څوک نور مخالفین یې نه مني. څوک د الله تعالی ذات قایل دی او څوک یې نه دی قایل. او دغه بیا په خپل منځ کې د حق پرستو او باطل پرستو خلکو منځ کې یو جنګ روان دی، جګړه روانه ده. دا آیتونه اگر چې د مسلم شریف او د بخاري شریف د روایتو نه معلومیږي چې دا د بدر کم جنګ چې شوی هغې باره کې نظر شوي دي. او بدر جنگ کې د مسلمانانو د کافرانو کم جنگ چې و نو هغې ته اشاره ده. لیکن دغه شان نزول له دې مطلب نه دی چې همدغه مراد دی، بل څوک ته مراد نه دی. د دې مضمون عام دی، د قیامت پورې همدغه مضمون دی چې په دنیا کې د حق او د باطل یو جنگ به روان وي په باره د الله تعالی کې. څوک به د نظام لپاره قرباني ورکوي، څوک به د نظام دشمن هغې ته به رکاوټ جوړېږي. څوک به د احکامو قایل، څوک به مخالف، څوک به د الله تعالی د ذات قایل، څوک به مخالف. او دغه شان د کې یو دو حق پرستو دو ډلو چې حق پرسته ډله ده او باطل پرسته ډله ده، دغه جنګ به د دوی روان وي. لیکن د الله تعالی فیصله دا ده فالذین نو هغه کسان کفرو چې کافران دي قطعت لهم کټ به شي د دوی دپاره ثیاب من نار جامې د اور. کافرانو د باطل پرستو خلکو دپاره چې کوم د اسلامي شرعي احکامو مخالف خلک دي، که دا څومره فرقې دي په کوم نوم باندې م یادېږي، د هغې دپاره به د جهنم د اور کپړې کټ کړی شي. کپړې کټ کول کنایه ده د دې خبرې نه. سم چې انسان په کپړو کې پټي، داسې دغه خلک به د جهنم په اور کې پټي. ګویا چې جهنم اور د دوی دپاره د کپړو غونته کې حیثیت لري، مستقل به پټ کړی. دا کنایه ده د اور د بدې باندې د زورور کېدو، قابض کېدو او په سر باندې راوختلو او د جهنم د اور د بدن باندې د پوره احاطې ته اشاره ده چې جهنم اور به د پوره په ګیره کې اغستی، څه ځای به د بچ نه وي. نو ګویا چې لفظي معنی ته نه ده مراد چې ګنې دې دپاره به واقع څوک کپړې کټ کوي او کپړې به د اور نه جوړي دستې نه ده، بلکې دا کنایه شوه د دې نه چې د جهنم په لمبو کې به پټي او یوازې به دغه لمبو باندې هم نه خلاصېږي. یصب من فوق رؤوسهم اړولی به شي د پاسه د سرونو د دوی، په سرونو باندې به د پاسه راړولی شي الحمیم ګرمې اوبو. هغه اوبه چې د جهنم په اور باندې خوټ کېږي هغه به په سر باندې واړولی شي د دې اور باوجود. یسهر به چې وبسېزلی شي په دغې ګرمو اوبو سره ما هغه څه فی بطونهم چې د دوی په خېټو کې دي. خېټو کې څه شی؟ خېټو کې کلمي. نو دغه ګرمې اوبه چې په سر باندې واړولی شي په دې باره کې ترمذي شریف روایت هم داسې دی. نو دغه د اوبو دغه ګرمایش به دومره تیزې خېټې ته به داخل شي او د خېټې کلمې به د مخې سره وسېځي، لاندې به راوځي. بیا به الله تعالی دا بېرته راغونډ کړي، ټیک پی کړي، بیا یې په سر باندې اوبه واړولی شي او دغه ګرم اوبه په وجه باندې به د کلمې بیا را بهر شي. والجلود پوستکي هم، سرمن به هم دغه شان سوځېږي، سرمن به دې هم شلېږي او دغه شان دکې کلمې به هم راوځي. د دې کلمو باره کې د دې سرمنې باره کې به نورو روایاتو کې دي چې تقریبا په یو منټ کې 80 سرمنې جهنمي ته بدلېږي، را بدلېږي، زر زر یوه سوځېږي بله لګولی کېږي او هغه سوځېږي بیا بله لګولی کېږي لیذوق العذاب چې سزاګانې ښې وڅکي. نو دغه ګرم اوبه په وجه باندې به د دوی کلمې هم ولی شي وسوځېږي
پوستکی به هم سوځېږي او دا عمل به بیا بیا دوی سره روان وي. دا د هغه خلکو سزا ده چې کوم د الله تعالی باره کې جګړې کوي. څه مطلب د الله تعالی د وجود قایل نه دي یا د احکامو قایل نه دي د عباداتو قایل نه دي، نو هغه خلکو سزا به همدغه شانته کېږي. ولهم او د دوی دپاره به مقامع ګرزونه من حدید د وسپنې، د وسپنې به ګرزونه به واله کېږي بې د پاسه، یوازې به اور به ګرم اوبه هم نه خلاصېږي، دې منځ منځ کې به د وسپنې به یو ګرز باندې وهلی کېږي هم. کلما ارادو هر کله چې دوی اراده کوي ان یخرجوا منها چې وځي له دې نه، دوی به د اور کې بدن نه به دغه وهلو کې به دغه ګرم اوبو کې به ډېر تنګ شي، نو د وتلو کوشش به شروع کړي. نو دوی به اراده وکړي ان یخرجوا منها چې راوځي له دغې نه روان به شي. من غم د دې غم نه د دې غم نه راباشي، ځکه دا لوی غم دی. اعیدو فیها نو دا به واپس کولی شي په دې کې، بېرته به ورډیکه کېږي چې د راوتو لاره دې نشته، ځه کښېنه پکې. او داسې به ورته ویله کېږي وذوقوا وڅکئ عذاب الحریق، عذاب سېزونکي. دا به ورته هم ویلی شي چې ځه مو راتلو ځای دې نشته دی، بلکې سېزونکي عذاب چې کوم دی هغه وڅکه، ستا جرم څه معمولي نه دی، غټ جرم دې کړی دی. دا د هغه خلکو احوالو د آخرت احوالو چې کم په باطله باندې کافرانو. اوس به دویمه ډله د حق پرستو ډلو، حق پرست د خلکو ډله ده، نو هغې دپاره بشارت خوشخبریانې ذکر کېږي. الله تعالی وایي ان الله یقینا الله تعالی یدخل الذین داخل بکي هغه کسان آمنو چې ایمان راوړلی وعملوا الصالحات او عملونه کوي نیک. صالح عمل هغې ته ویل کېږي چې کوم د شریعت موافق او د منکر هغې ته ویل کېږي چې د شریعت مخالف. نو چې دوی عمل به د شریعت موافقي او ایمان به لري، دا کسان به الله داخل کړي. جنات باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه. د هر جنتي په باغ کې به څلور قسمه نهرونه وي. دغه وضاحتونه مخکې سبقونو کې تېر شوي دي. یحلون اغوندولی به شي دوی ته فیها پر جنت کې من اصابر بنګړي من ذهب د سرو زرو ولؤلؤا او مرغلرې ولباسهم او جامې د دوی و فیها به دې کې حریر د ریخم وي. دې ځای کې څو مضمونونه او څو مسایل د وضاحت قابل دي. یو دا د جنتیان کله جنت داخل شي دوی ته به بنګړي اغوندولی کېږي او دغه بنګړي به د سرو زر وي او د مرغلرو نه به جوړي. دې ځای کې دا ذکر شو. سورة النساء او سورة الدهر کې وسا من فضة هم شته دی چې د سپینو زرو به نو معلومیږي دا چې دا بنګړي به درې قسمه وي. سرو زرو به کې هم وي، د مرغلرو به هم وي، د سپینو زرو به هم وي. او ځکه د جنتیانو مرتبې چې دي نو قسمه قسم دي، چا مرتبه ډېره لویه ده، چا درمیانه ده، چا ښکته ده، په هغه حساب باندې بنګړو کې به هم قسمونه شي. خو دې کې غټ سوال دا ده چې بنګړي اغوندول جنتیانو ته په دنیا کې خو د نارینه‌و دپاره د عیب شمارېږي، نو دې نه څوک مراد دی؟ زنانه ته مراد دي که نه نارینه ته مراد دي؟ جواب د هغې نه دا دی چې اصل کې دا د رواج سره تعلق لري. نو رواج په دنیا کې دا ده چې نارینه‌و دپاره بنګړي مناسب نه معلومېږي او ښه ورسره نه ښکارېږي عام بنګړي. لیکن د بادشاهانو او د لویو لویو حکمرانانو عادتونه او رواجونه داسې دي هغوی بنګړي لګوي، سرو زر بنګړي اغوندي. هغې باندې دلیل چې کوم دی د حدیث مبارکه د هغه سراقه ابن مالک مشهوره واقعه ده. سراقه ابن مالک چې کله به نبی علیه السلام پسې ووتو نیوي او د شهید کولو دپاره ووتو، دته ډېر انعامات ویلی شوي. کله چې نبی علیه السلام ته دې نږدې شو نو سراقه ابن مالک دغه چې کوم دی اس د ځمکې راښ کولو، ډوب شو ښکته. د کوشش وکړه چې د اس راوباسي، راویستې، خو بلې بلې ښه راښ کولو، ښې ډوب د چیغې کړې او توبه یې ویست. نبی علیه السلام په در کې حاضر شو او ډېر خفه شو، معافي وغوښتل او ایمان راوړ. او دی ورته هم وویل چې بس دې خلکو دې قریشو ما ته تقریبا 100 اوښان یاد کړي چې دا بدله درکړم. هغه اوښانو په اسره باندې زه راوتی یم او دا جرم زما نه کېدو والا او چې الله تعالی زما مخه ونیوله او زما اس چې کوم دی په ځمکه کې ډوب شو. نبي علیه السلام ورته وویل چې بس ایمان راوړه، هېڅ خبره نه ده او زما تا سره دا وعده ده چې روم او کسرا کله فتح شو د هغې د بادشاهانو بنګړي چې کوم دي او تاله زه درکړم ځان له به خرڅ کړي، هغه د سونا نه جوړ دي، هغه به د 100 اوښانو نه زیات قیمتي پرېوځي. د ویل ټیک د مسلمانانو سره ژوند تېراو. د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې روم او فارس قبضه شو. هغه بنګړي چې کوم دي نه راوړلی شو، مجاهدینو راوړل. نو سراقه ابن مالک بیا حاضر شو او وی ویل چې ګوره نبی علیه السلام ما ته ویلي چې دغه بادشاهانو بنګړي به تا ته میلاویږي، نو په کار ده چې مال یې راکړي.
نو عمر فاروق رضی الله عنه خلق راوغ صحابه راوغ تل چې آیا د خبره صحیح کې خلک چا د مخې ویل ګواهان نه پاسه د زمونږ د مخې ویل دا ټیک خبره ده بس دغه بنگړي هم د حواله شو چې بس تی والا دستا دي دغه نه معلومي کې دا چې د بادشاهانو د پاره بنگړي غوندول د اعزاز نشان دی تاج اور پسرول د اعزاز نشان دی نو دغه سي احوال د جنتیانو دي چې په جنت کې د پاره بنگړي غوندول دا اعزاز دی دا الته کې بے عزتی او شرم نه دی نو دا هغه د پاره عیب نشمارل کېږي دویمه دا چې د دوی کپڑے به د ریخم وي ولباسهم فيها حرير جامې به د دوی په جنت کې د ریخم وي ریخم اغوستل په دنیا کې د نارینه د پاره منه دي حرام دي حدیث مبارک کې د نبی عليه السلام فرمایي چې په دې دنیا کې چا د ریخم جامې واغوستلې او د جنتی مشي جنت تم لاړ شي خو چې توبه نه وخت کړي نو جنت کې به د ریخم جامې نه ملاويږي دغه شان د کې په دې دنیا کې چې شراب وسکل توبه ونه استلا دغه سړی ته په جنت کې به شراب هم نه ملاويږي جنت شرابونه ورته نه ملاويږي او دریم نمبر هغه سړی چې په دنیا کې د سرو زر لوخ استعمالوي دغه شان د کې سرو زر لوخ کې خوراک کوي دغه ځنې باغیان لوبران بادشاہان چې کوي نو کدا کسان به جنتیان هم شي جنت هم لاړ شي خو الته بر سرو زر لوخ استعمالول نشي الله تعالی به محروم کی دا بری صورت کې چې کله توبه نه ایستري لیکن دنیا رقم خټک د قیمتي سیز دی او دا خلکو ته پته لګي چې دا قیمتي دی لیکن دا یاد لرئ چې د دنیا رقم او جنت رقم صرف په نوم کې مشابهت دي نور د جنت رقم اگر دنیا د رقم سره شرط هم نسمي کې د اسمان از مګه فرق دی اوس جنت رقم په پیدا کیږي چرته د سشي نه بجوړيږي اس یو تحقیقي کلام نو بده کې د بیهقي رحمه الله او د نورو مستقیل احادیث کتابونو دا ذکر کړی دي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په حواله سره ذکر کړی دي چې رقم کپڑے با د رقم د میوون جنتی میوون راوځي لیکن دغه دویم روایت دا ده چې دلته په جنت کې به د رقم مستقیل ونه دا غینه په کپڑے قدرتي جوړيږي الله تعالی به تیاری او دا تیاری کپڑے په جنتیانو ته ملاويږي نو کې دې چې د رقم کپڑے په جنت کې دوزګینو نه برآمد کیږي د میوونم راوځي او دغه شان د مستقیل ونی می دوه روایت په خبر ځای باندې ټیک دي اس قسم تضاد نشته دي دغه تحقیقات چې کم دین تفسیری مظهری نقل کړی دي وهدو او دې د خدای شوی او هدایت شوی او ال الطيب من القول پاکي وینا ته پاکي وینا هدایت وته شوی اوس د دومره لوی نعمتونو سبب ذکر کیږي چې دا الله تعالی ورکړي دي د وجه سوا کافرانو ته نه ملاوي دوی ته ملاوي شو سو وجه بس وجه ښکارا ده چې دوی ته په دنیا کې هدایت شو د پاکي وینا چې ټول مفسرین په اتفاق دي تقریبا چې ال الطيب من القول نه مراد کلمه طیبه ده او دیم خبر پکې دا چې قران دی لیکن تفسیر قرطبی ذکر کړی دی چې دوانه مصداق دی قرآنی مصداق دی کلمه طیبه مصداق دی دوانه یو شی دی وهدو او دې ته هدایت شوی وو الى صراط الحمید اغلار د استایل شوی ذات چې الله تعالی دی دا هغه د لارې خودنه ورته شو هدایت ورته شوی وو ځکه الله تعالی دې لوړ مقام ته راورسول